چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل ویني په پناه حق تو یي یا الله ستاد عبادت او د تسبیح و غیره د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال وارد ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې کېده نو دا وخت کې آدم علی السلام موجود نو نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو د غیبت ویلې نو ملائکو د آدم علی السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګناه نه پاک مخلوق دی او غیبت چې دا ډېر عظیمه ګناه ده نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه دا یو سوال عزیزانو دا حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے و بیا داغے جواب کرے اگا وی چې دا غیبت نو دا یو رائے و دا ملیکو چې یا اللہ مونگ تا سر برائے راست تعلق دے ستا انوار و تجلیات ار وقت گورو نو مونگ نا تصورم دے یو غلطے نشکے دے بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستاو داغي په منځ کې به حجاب وي نو هغوی به تا ګوري نه نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرفه نه کوي قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ تاسو چې ما ګوره یو غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي تاسو خیال را نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه فرمایي چې دا په حقیقت کې غیبت نو دا یو حکایت ہو چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه اوس لیکي چې په بنی آدمو کې وګوري 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام اللہ دا ہر قوم پیغمبر دا اغا قوم دا جنس نہ پیدا کرے دے او دا اغا قوم نے پیدا کرے دے بیا دا اغا پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړی دي قوم د پاره څه کړی دي او دا الله د مرضا او دا هغه د رضا د پاره څه کړی اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډ کړي او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړی کوي د چې منډه کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شک شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو د قوم څه چلو کو چې د ونه په دې منځاره کې خو چاره کوي منځ کې چې دونی مشي اللہ پاک پا دیونا کی ہوئے ذکریہ علیہ السلام تا چتا پنا دونی نا وہ غختا پکار داو چه مانا دے پنا غختے تا ونی نا پنا وہ غختا اس بغاگ نکے کدی غاگو کو دوی به د حرکای تب په منځ دوشي کدی غاغو کو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه وباسم ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غاغ نه عرب په ورله په دې خېټه
او ونی سرای راکو او دو نیمه کو. تاسو خیال راغی چې تا ته پکار دانو چې تا ونی ته ویلې چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر زلیخی په جیل کې اچولې دی او د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیدا. یو سړي خوب لیدلی او دته یې ووې د ورته وی چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وی دی هلک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو هلک په جیل کې پروت دی کمان د جیل نه وباسي. الله ته دا خبرم خوښه نه شوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دغه قیدي په خوله بادشاه ته شپارس ولې وکړو. نو بادشاہ آرڈر وکړو چې دا هلک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض مې داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړې او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوې. حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربینو په حق کې ګناه ده. مونږ که چا د پاره شپارس وکړو چې هلکه د دې غریب سړي دا کار دی ولی وکړه نو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ له اجر به ملاویږي. لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کار وکړه دا د هغې په حق کې ګناه ده ځکه چې د هغه برای راست رابطه د خدای سره ده او برای راست تعلق چې دی هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګوره نیکی به جوړ هغه خلک کوي چې د چا برای راست خدای سره رابطه او برای راست خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او که د اسمانونو ملائکو ته. نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته ځکه چې د خلیفہ پس ځمکه خدای پاک جوړ کړی و د خلیفہ د اسمانونو نو نو خلیفہ د ځمکې و لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسېدو نو هغې ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ. او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې دې ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استازو د 6 لکه کاله د خدای عبادت کړي. 6 لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پریوت دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وی نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم وکړو چې ته سجده وکړه نو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا زه خیر منه
زد دی آدم نه بهتر خلقتنی من نار و خلقته من طین زد اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زد ته سجده ولې وکړه انا دا انا ټکی وي انا ټکی دومره خطرناک دی چې د سړي دین او دنیا دواړه رسوا کی نور که په څه پوهېږئ که نه پوهېږئ خو دومره به پوهېږئ چې په 43 کاله د پاکستان کې هر حکومت چې راغلی دی نو هغه انا ټکی ویلی دی چې زه به دا وکړم نو یو حکومت په سړیتوب د دې پاکستان نه کوز شوی نه دی یو حکومت ټول خدای داسې ذلیل کړي دي او داسې رسوا کړي دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته ښودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانې دا موجوده حکومت دویم مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو یو پکې تقریر کولو چې رنګونه هم خړ دي زه تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړم نو انجام یې ګورئ نن هغه خلک چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مدې ویلې نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي د هغې وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکی کړی دی چې زه به دا وکړم نو انا ټکی شیطان کړی الله ورته وایي چې فخرج منها فإنک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین تا انا ولی وې انا خو صرف د خدای شان دی او د هغه ذات دی او د هغه طاقت دی چې هغه وایي چې انا یا الکبریاء ردائی اللہ وی کبریائیت زما صدر دے بلم سوکشتا چه زما پا مخ کی غرورو کی تکبرو کی زان تاوئی چه زم چه شیما بل سوکشتا لا بل سوکشتا کلانا چه خدای دا دنیا پیدا کرے زن ملیکی ادرولی دی او هغې ته ویلي دي چې تاسو ووایئ چې لا په دې لام باندې د احمد راکاږئ لا نو چې د کروڑونه کاله وشو چې هغه ملایکې پیدا دي او په دې لام د احمد راښکلی دی لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مد راکاږي نو د قیامت په ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکی با ورطا مخامخ راشی ہوئے بچے الا اللہ لا مانا ایچنی سشتا اس نو قیامت کے بورتی چی الا اللہ مگر کشتا نو دا غزات تے و علماء متکلمینو کی او ڈالا دا چاگا دا ایشی پا وجود قائل ندی اوی ایچ نشت تاسو منگم ایس نشت ولی اوی کم شیبه چې سبا عدم کیږي نو هغې نن تصور د عدم جایز دی یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو که ته نن وایې چې نشته نو دا جایز دی نو کل من علیها فان دا یو قانون دی کل من علیها فان څه چې تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچی ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نورت څه به فناش اوس مونږ څه زمونږ مور پلار وګوره اوس زه دا تصور کوم چې زما مور چېرته پیدا هم نه وه زما پلار چرته پیدام نو نمو نشان خط اذا وجد فتلاشا ایو بزرگ وی کنا وی ترا پا یاد یادی بابا کڑا چه هغس شو ورطا نگاہ کڑا
तरा په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دے بلبل چغیږي ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دے بلبل چغیږي بلی او بزرگ وی غنی خدایا هغه خلی یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو چس حد پہ زما د خو خاطر ش پجڑا لڑ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تالا و ترجو کا دکاتب پبیاس کے نقش بیان سشو د بسمل سے تار غلد غم جاڑی علاج غاڑی سکندری طبیبان سشو لا نمو نشانے ہو اگا خلق لار چلار با پہ خخ کارے دا دا اس سے دا بٹیر بچی پاتی شئی اس خودار سڑی مخت چے گورے الٹائی بدرزی اگا خلی خلق اگا خیستا خلق چے پلارا بروانو لار با پہ درنخ کارے دا اس چے پلارا خلق روانی تب ہوئے چے چرتا دا خربا چے روانی نے روانه د سړی توب ده نه خبرې د سړی توب دي نه شان شوکت د سړی توب ده بوته چې ګوره ته به چرته د قچر نه پیدا ده خلق لاړ آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنګي بچی چې ته پیدا شي ته به چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکے دا کمی قالب کے را قوتو نو عزیزانو عرض میں داو چی خلق لار فناش اس اگا گندا اگئے پاتی دی تاسو گو رہی اس خواص د ملک مګوره عوام د ملک مګوره